د نبی علیہ السلام یو دشمن دی ابو جهل ډیر خطرناک سړی د اسلام د مسلمانانو د نبی علیہ السلام ډیر لوی دشمنو مشهور د داسې سکیم جوړ ک او یو دامې جوړ ک یو لټ جوړ ک لټ او دام سکیم د نبی علیہ السلام مبارک خلاف کسانې لګیا کړل وې دې کې تاسو یو کیو کنه چې سره تنگ یو لاندې کولوي او جوور کوي نو جوور کوي او کنه ستډیر خطرناک او داغه خور به لره د شپې لره اطرافو کې غرزول چې چاته پتهونه لګي چې دلته چا کوي استه دي نو لہذا کله چې کوي تیار شو نو وتوي نره نره سانګې په واچوي نو چې نره سانګې په واچولې وتوي نره غوندې خورم په واچوي او بیا ابو جهل د سکیم ته ګورا د دام ته ګورا او د نبی علیہ السلام خلاف وی نبی علیہ السلام له خبر ورکه چې ابو جهل نا جوړ شوی دی نو نبی علیہ السلام باندې دا یقین او چې هغه بزما تپوس له مخا راځي نو هغه له خبر ورکه چې ابو جهل نا جوړ شوی دی او بس بیمار پروت دی نبی علیہ السلام مبارک ته اطلاع ملو شو چې ابو جهل چې دین هغه بیمار شوی دی نا جوړ دی کټ کې پروت دی رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور دا ابو جهل تپوس لرا روان شو په ایمان وای نن ته د گاونډي تپوس نشي کوله تنن د ترو د ماما تپوس نه کې تنن پکور کې د مور او پلار نه تپوس نه کې چې پلارا یا مور طبیعت خراب دی که د ډاکټر ضرورت چې د لرا ولم نن ډېر نوجوانان شتا چې مور او پلار د دې انتظار دي چې دا زوی به زما کله ته پوسو کې چې پلارا یا مور څنګه دا د معاشره کې دي د علماء ته خلق بیان کوي د خپل زامنو نه فریاد وته کوي نو لہذا کوشش کوي چې د مور او پلار ډېر ادب او احترام کوي ها بیا به ارمان کې او دا مقبد نتیری دا الله تعالی تا د پاره پکور کې یو ډېر لوی نعمتونه او ډېر چې دنو د خوشاله سبب جوړ کړي چې دعاګانې د په مفتو کې کوي نو بهر حال نبی علیہ السلام مبارک دا ابو جهل تپوس لرا روان شو او د ځان اوس کټ کې نه جوړ کړي دی او هغه کوي د دې انتظار کې دی چې نبی علیہ السلام مبارک په دې کوي کې ورو ورزيږي ګوره خطرناک خلک چې دی کنه د هر وخت بل ته دامونه جوړي سکیمونه جوړي خو الکه بل ته دام او سکیم مسلمان ته ما جوړوا اسه نه په دغه سکیم دام کې په خپل غیر نشه سردلان دی ورپرو نه زی د بل په خوا کې بریکر او کند مو جوړوا اسه نه تیندک پو یو استاد سټ په پکې ماچینو دامونه مو جوړوا نو د نبی علیہ السلام مبارک راغی او چې دغه کوي خواله را ورسید جبرئیل امین راغی و د الله رسولان نور قدم مخ کې مالا وی ولی وی ابو جهل ظالم ډیر خطرناک کوي کنستلې دی او دا یو سازش تا ته جوړ کړی دی نبی علیہ السلام مبارک دا غینه واپس شو واپس شو د تپته ولګي د نبی علیہ السلام خو واپس شو نو بعض وخت سړی وړون کون شي کنه الکه وی سړی بالکل لون کون شو نو دماغ ویسه کارونه کو چې ورمنډه کړه غړ شو چې په خپل پکې پریوت وی کوی مکنا د بل سړی په لار کې شرستا بد کوی په غاړه لار شي نو خبره دا د دې پکې په خپل ور پریوت دغه بدبخت زمانه نو بیا چغه والے اغوی رسه او بیاسته لیکن په اس نه کې دغه کوی هغه خله لکه د تنور تنگ و نو هغه بغورزیدا اغم پیشو پالی پلامو باندې آرامی سړیو ناغه وی چې مرسوک مینی شيسته ناغه ویله کمال نبی علیہ السلام مبارک راوله والله چې بغیر دغه نه کی خلق ورلل نبی علیہ السلام مبارک ته وی دا الله رسول ابو جهل کوي ته پروت دی او هغه وی چې مال نبی علیہ السلام مبارک راوله په ایمان وای کومو تاو ورغله بوي چې زموستا یو خلاف چا خبره کړي خدای کو په کلونه کې ماپ کو
مونږ نه بسړې مافي مو غواړي او په ایمان دغه مافیا د پاسم پړه کې وته او دونه خند پروت یو رکن نه بس کله دی جوړ او کړو صلح دی مسلمان سره وکړه دغه نه پس پړه کې بیا نور چې دینو شیزونه مساتا دغه باندې الله عالم دی الله بدل غوړه سزا در کې رو بدی نیسی نو نبی علیہ السلام ګور رحمت للعالمین پیغمبر در روان شو نبی علیہ السلام مبارک چې د کوی غال راغه وته وې ابو جهل د کوی نه درو با سما خو یو وعده برا سره کې وې سو وعده وې دا وعده ما سره کې چې د کوی نه درو با سم نو دا کلمه به چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به وې بالکل جزې وې ما اور کنه باز وخت سړی نه جوړی کنه وی خدای کده دی بیمار نه جوړ کړو نو مسلون بنی سب کې به امام پسې ناشته ما او چې کله بیا سړی جوړ شي کنه نو رو بیا د شیطانت طرف ته د شیطان ملګرتیا شروع کی بیا ته جمع پاتی نو بهر حال د چې دنو وتوی بالکل کلمه وې ما نبی علیہ السلام مبارک دغه معجزه ده لاس ورخته کو ابو جهل بار رويس وته ابو جهل اوس کلمه وایا هغه بدبخت وی نبی علیہ السلام ته بیا مغه د جادوګر او نسبت وتکو د ساحر او دغه کلمه نصیب نشورورا نو خبره مجدا کوله چې نبی علیہ السلام مبارک داغه معجزه وا چې الله سے ورخته کو د کوینه را بهر ک خدا بدبخت کله جنگ بدر کې چې دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې څوک بلال شي چې مالا دا ابو جهل خبر راوړي عبد الله ابن مسعود سوي زماوي چې زبا ورشم وی میدان ته ورلما د کافرانو لاشونه پراته دي چې اومه کتنا ابو جهلم پروت زخمی دي یخشوي د بدن خداګه پاسه دو د ګرځې دو نه دي عبد الله ابن مسعود وی مال د یو ځل پلق را کړو دی ابو جهل عبد الله ابن مسعود صاحب سوي وی مال یو ځل پلق را کړو ما وی راشه اول خو ته خپل بدل والا وی په دې سینې می ول یو ټوپ وو وی راته کنزل کړل چې سوکه وی ما هم چې عبد الله ابن مسعود ما وی چې سکه وی ما وتوی دا سر د نه پر کوم نبی علیہ السلام له علماء ګور ابو جهل دومره خطرناک سړیو نبی علیہ السلام وی د موسی علیہ السلام د فرعون نظام فرعون ډیر خطرناکو ځکه هغه فرعون چې کله بحر قلزم کې گیر شو نو आवाज کو رب موسی بما آمنا برب موسی وهارون هغه आवाज کو خدغه وخت کې جبرئیل علیہ السلام خطر واغشتو په دې خله کې ولا ورکړه الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمان شوی خدا اوس پیمانتیا دیاړو کار نه کوي بانگ آمد چون کار اینجا رسید بانگ آمد چون کار اینجا رسید پایدار اے قهر سگے ما رسید وی دغه وخت کې وته جبرئیل علیہ السلام دا الله د طرف نه आवाज شو आवाज ولراغ چې سپیا اوس ټینګ ش زما قهر ضرور رسید کله چې سړی د الله په قهر کې گرفتار شو او ربیت سو خلاصول نشي بهر حال ابو جهل ته وی ابو جهل وتوی عبد الله ابن مسعود تا وی یو خو زما دا سر د نور سرونو کې لګوچت دا تنم وسره پرېګا چې په نور سرونو کې زما دا سر لګوچت ښکاری ګور دومره متکبر انسانو الله تعالی دې مونږ ټول د تکبر نو ساتي ها م په تسبو په خر کوا م په علم تکبر کوا م په نفلونو ذکرونو تکبر کوا کم نیک عمل چې وکي عاجزی کوا خدایا زما دا نیک عمل خدایا په خپل جناب کې قبول کا که قبول شو ډېر اجر او ثواب به ملو شي او که قبول نشو نو است نه جوړ نشو رورا نو خبره چې کله کې کم کار چې کې کم عمل چې کې اخلاص پیدا کزان کې د الله رب العالمین د رضا د پاره داغه د خوشالولو د پاره نو آغا ابو جهل نبی علیہ السلام مبارک وی او چې دا ډیر خطرناک دی هغه وخت بل خبره مکړه عبد الله ابن مسعود وتوی د نبی علیہ السلام مبارک څه خیال له داغه متعلق وی یاره چې د کم روز نه داوود پیغمبره کړي د وبدي مشو
هغه شان می بدی شي او ته وایا چې نن می ډیر دا غې نه زیات بدی شي په دې ورځ باندې دا دومره خطرناک